الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم بأجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. صلوات محمد على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. د جمعې مبارکه پاکه پاکیزه ورځ ده. ټول نه مخکې اول خطبې کې خپل ځان ته، بیا تاسې متقي پرهیزګار مؤمنانو ته تقوا پرهیزګري دعوت درکوم. مولا امیر المؤمنین متقیانو پرهیزګارو صفتونه ښیي. مولا عیسی متقی انسان، پرهیزگار انسان، لولا الاجل الذي كتب الله عليهم، که آغا وقت، آغا مدت چه کوم خدای دی ته لیکلی دی، چه دوره زندگی بکوي، دوره عمر به تیروي، که آغا مدت معین نوی، لم تستقر ارواحهم باجسادهم طرفة عین. متقی انسان روح به جسد کې چشم زدن دپاره سترګو پټولې رمنډولې کوم وخت دی، ده حده پورې هم څه ډېر کمه وقفه کېږي، یی څه دغې کمې وقفې نه هم دی روح به بدن کې پاتې نه و شوی. شوقا الی الثواب، ثواب کار دپاره دوره شوق، و خوفا من العقاب، و خدای عذاب نه دوره زیاد خوف زده. که وخت ورته مقرر نوی شوی، مولای څه ثواب دپاره شوق ثوابی دوره زیاد و، عذاب د خدای هغه نه به ډېر دوره زیات و، څه دی بدن کې به چشم زدن دپاره هم روح پاتې نه و شوی. یعنی متقی انسان، پرهیزګار انسان، څه هغه پروردگار عالم اطاعت کې دوره زیات پناه شوي دي، څه خپل اسلوبي پروا هم نه کوي، صرف پروردگار عالم اطاعت باندې دي نگاه وي، نظر صرف خپل رب کریم رضا باندې وي. کسی تقوا پرهیزګري څه کوم وجود کې پیدا کېږي، هغه وجود کې د مولا کوم علامات ښیي. شوقا الی الثواب، خو کارو طرف ته انسان بیا منډه کوي، و خوف من العقاب، خدای عذابونه انسان بیا ځان بچ کولې کوشش کوي. څه کوم وجود کې تقوا وي، پرهیزګري وي. خو د تقوا پرهیزګري دا یوه داسې ملکه ده، یو داسې عادت ده
ځکه انسان خپل وجود کې دغه تقوا ولا ملکه و عادات راسخ کو مضبوط کړلو نو بیا متقی انسان ته پرهیزګار انسان ته ګناه کې داسې ګناه ورته برېښي چې هغې ګناه کې ورته ترخوالی برېښي هغه ګناه نه بیا انسان پخپله ورسته کېږي چې کوم وجود کې تقوا وي پرهیزګاري وي د ګناه کې ورته تلخی برېښي هغه بدمزه ورته برېښي لذت ورته نه برېښي دا هغې ګناه نه بیا خود به خود انسان نفرت کوي کوم وجود کې تقوا او پرهیزګاري وي هغه ګناه نه نفرت ورسره پیدا کېږي دا تقوا به داسې ملکه دی که انسان دا مقام ته ځان رسوي چې ګناه وکړي ورته ترخوالی برېښي چې هغه ګناه ونه کړي یا ګناه ترخه دی ښه نه په لګېږي نفرت یې وجود کې پیدا وشي نو دغې تقوا بدن کې راسخ کولو دپاره چې ما بدن کې دا تقوا پیدا رشي مضبوطه شي نو بیا حتی الوسط مکروهاتو نه اجتناب وکړي مکروه کاریا ونه کړي مکروه هغه کار ته ویلی شي چې که انسان وکړو ګناه نشته دی خو په کار دی نه وکړي بهتره خبره ده خو چې کله متقي پرهیزګار انسان وجود کې تقوا عادت او ملکه پیدا شوه چې کله مکروهات یې پرېږدول چې کله مکروهات پرېږدوای شي نو بیا خو ډېر اسانۍ سره حرام څه کوای شي پرېږدوای شي چې کله یو سړی مکروه کار پرېږدوای شي نو بیا ښې طریقې سره احسن طریقې سره واقعا هغه حرامو نه ځان ساتای شي چې کله مکروهاتو نه انسان وریا شي مکروه کار نه کوي نو بیا حرام خو ډېره وریا خبره ده چې انسان حرام وکړي نه اندا مولایي چې داسې طاقت د انسان وجود کې پیدا وشي چې بیا هغه ګناه ورته ترخه برېښي نو بیا دا انسان چې وجود کې تقوا طاقت پیدا شوی دی مکروه کاریا نه کوي چې کله مکروه نه کوي نو بیا حرام نه خو هسې خامخا وریا وي هغه بیا حرام نه کوي و دا متقي انسان پرهیزګار انسان چې وجود کې تقوا عادت او ملکه پیدا شوه حتی الوسط دا کوشش کوي چې مستحب کارونه یې وکړي مستحب هغه کارونه چې هغه ثواب لري یا هغه کوله ثواب دی که نه د به کو څه پارک نه کوي دا مستحبات یا په ځای راوړي خو چې کله د انسان وجود کې دا ملکه دا طاقت پیدا شو چې هغه یې ثواب والا کار نه پرېږدي بیا امکان نه لري چې انسان نه واجب کار پاتې شي دا بیا امکان نه لري چې کله یو انسان مستحبات نه پرېږدي ثوابي کار کوي نو هغه نه بیا واجبه دا بعیده خبره چې واجب ته نه پاتې شي کوم یو انسان چې تهجد لمونځ کوي کوم انسان چې ورځې او شپې ناپیلي کوي ممکنه نه چې هغه نه بیا واجب لمونځ پاتې شي دا امکان نه لري تقوا او پرهیزګاري یو داسې اثر دی چې انسان کا مکروهات ختم کی انسان کا مستحبات په ځای راوړي خود به خود حرامونه انسان اجتناب کولی شي او واجباتو ادایګۍ پابند انسان جوړېدای شي نه تقوا ای پرهیزګاري یو پر لطیفه پر لطف تعریف ته ځنو اروپاو کړی دی ځنو اولیاو کړی دی چې ای تقوا مثال زری سره یا هغوی ای تقوا څه تعریف کړی دی علما یایي ځنه اروپا یایي تفسیر نمونه کې آیت الله مکارم شیرازی هم دا مثال بیان کړی دی شهید محراب سید عبدالحسین دستغیب خپل کتاب استعاذی کې هم ذکر کړی دی د اروپا دا مثال بیان کړی دی ای تقوا عام منا واجباتو کول محرماتو نه ځان ساتل هغه تشبیه تقوا ته دا ور کړی دی چې یو ځنګل دی
اخ کې یوال یاره دی ټوله ازغیونه ډاکه دی خو څه کله انسان پر خمنډې دی یا عرب والا لباس یې چولی دی یا عرب کوم لباس دی ابا دی کبا دی یو کاس دی پر خمنډې دی هغو ازغیو کې څه کله ځي هغې لیار یې نه تېرېږي هغه به حتی الوسط دا کوشش کوي چې خپل خپه هغ ځای کې کېنږدوي چې هلته ازغی ایدي خپو کې ښخ شي نه تقوا مثال همدا اروپا بینوي چې تقوا همداسې دی پرهیزګاري همداسې دی چې انسان د زندګۍ تیرولو کې قدم قدم کې چې شیطان هر قسم ته ازغي کرلی دي هر قسم ته ګناه انسان ته زینت کړی دی خو متقي انسان پرهیزګار انسان هغه فکر کوي هغه سوچ کوي هغه خپه داسې ځای کې نه کېږدي چې هلته چېرته شیطان کویو جوړ کړی دی یا هلته ازغي چولی دي هر ځای کې لحظې لحظې کې ګناه شته دی دا متقي انسان دا پرهیزګار انسان قدم قدم کې د زندګۍ دا فکر کوي چې هغه ګناه چې ازغي څه تشبیه ورکړی شوی دی انسان پر خمنډی دی چې هغه باندې خپه کېنږدوي هر قسم ته ګناه نه انسان اجتناب وکړي یعنې زندګۍ انسان تېروي ګناهانو ماحول مختلف قسم ته ماحول د ګناهانو دی چې انسان هلته ګناه نه بچ کېږي نه زندګۍ انسان تېروي لحظې لحظې کې ګناهان شته دي خو دا متقي و پرهیزګار انسان خپل نفس کې دا طاقت او ملکه پیدا وکړي دی دا عادت او دا طاقت یې پیدا کړی دی چې هغه ټول فکر هغو ازغیو باندې وي چې هغه باندې خپه کېنږدوم که هغه انسان خپه کېدوي بیا انسان ته تکلیف جوړیږي نه ځکه تقوا مثال پرهیزګري مثال هغې لیارې څه تشبیه ورکړی شوی دی چې هغه ازغیو نه ډاکه دی ځکه صحیح په سجدیه کې امام معصوم دی امام ته تربیت کوي هغه محفوظ عن الخطا دی هغه امام دی خو امام ته تربیت لپاره دعا کې د مولا دا جمله ده صحیح په سجدیه کې څلورم مولوی ای پروردگار ما د ابلیس هغه دوکې والا جال نه چې هغه هر قدم قدم کې بچاو کړی دی هر ګناه قدم قدم کې ایښی دی نه هغه جال نه چې هغه جال کې ما پنسو کې پروردگار زه تا نه دا غواړم پروردگار زه دا تا نه طلب کوم چې هغه نه ما ته پناه راکړي کسی دا امام معصوم جملې دي ښکاریان څه کله ښکار کوي مرغۍ څه کله ګیروي هغوی ته یا جال واچوي یا بله دوکه ورکړي هغه جال یا کوم شي کې ګرفتاري کوي یا هغه کوم شکل دی هغه ځمکې په شان کې شکل سره برابر کړي دانې ورته واچوي هغه مرغان پرندگان راځي هغوی نگاه صرف په صرف هغو دانو باندې وي هغه جال باندې نه وي هغه جال باندې هغه فکر نه کوي خو څه کله خپل خواهشات هغه دانې طلب دپاره څه کله هغو دانو ته نږدې کېږي هغو دانو ته ونه رسېږي د ښکاري هغه جال کې هغه ګرفتار شي ونیولی شي ځکه مولا د جملې سره اشاره کوي څه ګناه ټوله هر ځای کې قدم قدم کې شیطان انسان دپاره سرنګونه انسان دپاره کویوان کوندلی دي هغه باندې دوکې والا هغه خسوکې چولی دي هغه خلک څخه صرف بصرات لري ظاهري لیدل کوي هغه صرف په صرف دنیا خوندونه کسي څه دا حاصل کوم څه کله منډه هغه ته وکړي نه هغه جاله څه په کار دی دي بصرات سره لیدلی وی هغه نه څه کله دا غفیل پاتې شي اسانه سره شیطان جال کې گرفتار شي شیطان قبضې ته دا انسان راشي شیطان جال کې اسانه سره دا ښخ شي
نه تقوا او پرهیزگاری که انسان وجود کې راسخ ده، انسان وجود کې تقوا مستقر ده، انسان وجود کې تقوا پیدا ده. برای نام تقوا نه، کله انسان وجود کې حقیقی تقوا راشي. حقیقی تقوا دی ته ویل شي چې انسان خود به خود هر یو عضو هغه کار کوي چې خدای کومه حکم کړی چې دا کار وکوي، هغه کار نه کوي چې کوم نه انسان خدای معنی کړی دی. خود به خود هغه خپل بدن باندې داسې طاقت او داسې خپل بدن کې داسې صلاحیت او ملکه پیدا وکړي وي چې سترګې هغه خود به خود بې ځایه کوم ځای وي هغه نه بندېږي. څو کوم شي طرف ته خدای غړولي حکم کړی وي هغه طرف ته غړېږي. لاس یې خود به خود هغه شي ته اوږدېږي چې کوم شي حکم خدای کړی دی، هغه شي نه هغه لاس خود به خود کټېږي، دې ته لاس نه ځي چې کوم ځای نه پروردګار عالم دا معنی کړی دی. نه دا تقوا پرهیزګاري انسان وجود کې یو آثار پیدا وکړي. قسم در قسم ته جلونه شیطان چولی دي، هغه جالو کې انسان ډېر زر گرفتار کوي. هغه جالو نه یو جال د شیطان دپاره بکوړي رسوله څه کتاب استعاذې کې آیت الله دستغیب هم کتاب ایمو قرآن مجید نه وروسته کتب اربعه کې دویم کتاب شیخ صدوق بزرګوار من لا یحضره الفقیه کې هم دا روایت لیکلی دی څه پیغمبر یایي شر بکاء الارض الاسواق، ټولو کې بدترینه ټوکړه د ځمکې، ټولو کې خراب ځای ځمکې الاسواق هغه بازارونه دي، بازار دی. وهي میدان و ابلیس، دا د ابلیس او د شیطان میدان دی. ابلیس که تاسې کس وی ایس هغه بازارو کې وکسوی. پیغمبر یې یغدو برایته سبې وخته شیطان څه کوي، ابلیس څه کوي، اول خپل کوم ذریات دی کوم اولاد دی هغوی ته یایي چې راځوی بازار طرف. یایي چې کله خلک بازار ته نه وي راغلي دا خپلې جنډې اول ولګوي، هرې ګناه جنډه یې لګولې وي. ویضع کرسیه، خپلې کرسۍ باندې کیني. ویبث ذریته، خپل اولاد بازار کې پرشان کی. فبین مطفف فی کبیز او طایش فی میزان او سارق فی زر او کاذب فی سلعه. ایسه بیا خپل اولاد ته حکم ورکړی وي چې بازار کې کوشش وکوي چې ناپو تول کې کمای خلکو څه وشي، چې غاصب وشي، خلک ګناهګار کوي. ای ګاز ویلی کې او سارق فی زر یا ګاز لري سره هغه کې لږ کمای وکي او کاذب فی سلعه او خپل مال باندې قسمونه وکي. نه خپل مال باندې خپلو پیسو باندې څه کله قسمونه کوي، ناب تول کې ویل کوي. ایسه شیطان خپلو مقاصدو کې کامیابیږي. بازار د شیطان ګډ بللی شوی دی. بازار او دا هم اهل بیت عصمت و طهارت روایاتو کې دا راغلي دي. اهل بیت عصمت و طهارت یایي څه اول بازار ته تلل دا مکروه دي. چوک اول بازار ته ځي دا کراهت لري، او ټولو نه اخر کې بازار نه راوځي دا کراهت لري. یعنی هغه خلک چې هغه صاحبان عقل دي، صاحبان فهم دي، چې بازار صرف په صرف د معاملاتو ځای دی، هلته هغه فضول وخت نه تېروي. خو خلکو نگاه کې فضول وخت تېرول، استا دستا تا کول بازار کې معیوب دی، عیب دار ګرځېدلی دی. ایڅ همدې وجې نه اهل بیتو فرموداتو کې روایاتو کې انده راغلي دي چې دا بازار ته انسان لوړ شي، بازار کې ډېر وخت تېرول خود دوی مکروه دي.
بازار کې ډیر وخت تیرول مکروه دی. ویلي مکروه دی؟ مکروه مطلب دی په کور د انسان اجتناب وکړي، که وځو که څه پارک نه کوي، څه ضروري کار دی نه وي، فضول انسان چې یې څه هلته هر قسم ته ای شیطان ای ګناهونو جنډې لګولي دي، ای ګناهونو والا سرنګ یې کوندلي دي، ای ګناهونو والا جلونه یې چولی دي. دغه وخت کې چې انسان بازار کې ډیر وخت تیروي، څه د ابلیس میدان بللی شوی دی. چې کوم انسان کې ډیر وخت تیروي، چې هغه د انسان هغه د انسان د شیطان رفیق جوړیږي، د انسان د مغه شیطان دوست جوړیږي. روایاتو کې هم شته، اشارتن به زه دوره وایم چې بازار کې کومه یوه ګناه ده چې هغه ګناه نشته ده، او دا هم مستحب ده چې که بازار کې یوې لارې باندې تیریږي، څه پوهېږي دغې لارې باندې ګناه خطره شته ده، هلته بېځایه پټوان لګېدلي دي، هلته بېځایه کارونه دي، مستحب دا دی چې په وریا لارې راشه، په د لاندې لارې مه ځه چې د ګناه کې د مبتلا شولي چې وي خطره وي. ځکه روایات اهل بیت عصمت و طهارت کې یایي چې 18 ورځ به د روژې میاشتې د ماه مبارک رمضان 18 رمضان و چې مولا امیر المؤمنین د کوپې بازار کې عبدالرحمن ابن ملجم یې ولیدلو. پښتنه یې ترنه وکړه چې څه کوې بازار کې؟ ویلې استه داسې لږ چاکار ووایم. اندا شپه چې مولا باندې ضربات کوي، مولا باندې ګزار کوي. مولا ورته یایي چې بازار کې څه کوې؟ د کوپې بازار کې استه دسته څې؟ یایي چې استه دسته څوم، لږ چاکار وکړم، لږ استه دسته لاړ شم. مولا ورته یایي چې بازار کې ډېر مه ګرځه، بازار د شیطانانو ځای دی، د ګناهونو ځای دی، ګناهونو کې به د مبتلا کی. نه همدغه شیطان داسې ورسره مرګلی شو. اشارتن به زه دوره وایم، تاسې علماونه اورېدلي دي. قطام چوک وه، د علي باندې کوم ګزار وشو، هغه څه شي واجنه وشو؟ هغې قطام واجنه وشو، هغې خرابې ښځې واجنه وشو. ابن ملجم که بازارو کې استه دسته نه کېدلی، نه علي باندې بیا ګزار نه کولو، دوره یې جري کړلو. دا بازار څه میدان د شیطان دی، دوره یې جري کړلو. کومه یوه ګناه دی چې هغه بازار کې نشته دی، دوره یې جري کړلو. چې 18 ورځې استه دسته کوپې بازار کې ځي، همدغې شپې 19 ورځې باندې سهار باندې د 19 علي باندې ګزار وکړلو. د بازار استه دسته یې تاک و د راتاګ د انجام دی. ځکه هغه بازار چې هغه ګناهونو نه ډک وي، هغه بازار چې هغه هلته ناپ و طول صحیح نه کېږي. و قرآن یا بار بار ویلي دي، سورې رحمان کې ویلي الا تطغوا فی المیزان. تلې کې ویل و نه کوئ، تلې کې چوګونه ویوئ. ویلو للمتطففین، وای وي هغو خلکو باندې چې هغه ناپ و طول کې ویل کوي. قرآن دی آیي. حضرت شعیب پیغمبر څو قرآن یې ذکر کړی دی، احکام باندې دوره عذابونه ویلي راغلله. هغه بنیادي وجه هغه کومه ګناه وه چې شعیب پیغمبر قوم کوله؟ قرآن دی چې هغه ایکې وه ګناه وه چې هغه ناپ و طول کې کمای کولو، خدای عذاب راوستو، هغه نسل ختم شولو. مو بازار وکسه کومه یوه ګناه دی چې دغه بازار کې نشته دی. دغه ناپ طول کې ویل دا خاصب دی، بل نه زیاد خستل. و څه کله یې خپله خرڅوي بیا کم تلل. دې شدید مذمت شوی دی، مستحب دی، ثواب دا لري. څه کله چونه شی خلي هغه نه لږ کم واخه، خو څه کله یې خرڅوي لږ زیات خلکو ته واچوه، دا مستحب دی. د کریم خدایا کریم اهل بیت له تیرا د شیطان جلونه، د شیطان دکونه څو ټوله تباه، ټوله دنیای تباه و برباده کړي دی. خدایا هغو جلو لیدلې بصیرت مو کې پیدا وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات و محمد علی محمد.